دې باندې ډسکشن روان دی. چې کله یو آئیني ترمیم په څو لمحې مخکې راشي، منسټر ته نه وي پته، ایډوایزر ته نه وي پته، ایون چې لا منسټر ته نه وي پته، او هغه امینډمنټ پاس شي، دې ته به څنګه ګورئ؟ پیپل پارټي وایي چې د ریورسل اف 18 constitutional amendment is a red line for us. زما په خیال باندې لچک پیدا کول پکار دي چې let's set aside this topic, the 28th constitutional amendment for a while. The 18 constitutional amendment کې تاسو وایي چې کوم ځای کې چېرته کې خامې وي، تاسو په خیال باندې څه خامې پکې شته؟ نن زمونږ خیبر پښتونخوا کې هیلث که فرض که دا صوبې سره نو داسې به نه وه. نن ایجوکیشن دلته تباه شو، داسې به نه وه. د سن التر پیپل پارټي حکومت دی، هغې د هیلث او د ایجوکیشن نه مطمئن دي. زه یو سوال دی نه دا پیدا کېږي چې په نیو پروونسز باندې مسلم لیگ نون ته که اعتراض پې نشته، خو خوشحاله پې نه دی کې کوي هم نو داسې د زړه د پاسه به یې کوي، دا امینډمنټ به یې کوي څوک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما د اتیشتم یعنی د 28 کنسټیټیوشنل امینډمنټ په باره کې ډېرې خبرې روانې دي، مختلف خبرې کېږي. څوک وایي چې یاره په دا سیزونه پکې شامل دي، دا رد بدل به کېږي. آیا دا افوا ده که نه؟ په حقیقت کې په کمیټیز کې په کابینټ کې په دې باندې څه خبرې شوي دي. که فرض کا دا امینډمنټ راځي نو د دې به بیا کنسیکوینسز یا د دې به اثر څه وي، په دې موضوع باندې خبرې کوو. دا وخت موږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ایډیشنل سیکریټري جنرال سینیټر بهرمن صاحب موجود دی. سینیټر صاحب ډېره مننه کوم ستاسو د وخت، موږ خپل وخت راکړو. سینیټر صاحب 28 کنسټیټیوشنل امینډمنټ یو پوره د میډیا یو نیریټیو ته په میډیا کې یوه خبره روانه ده، ستاسو څه معلومات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنگرخان صاحب یو ځل بیا زه ستاسو شکریه ادا کوم. ستاسو د پاکستان د خیبر پښتونخوا په سیاست باندې ډېر ژور نظر دی، او نن چې کوم ایجنډا ده په کوم شیز باندې تاسو سوالونه کوئ، نو زما په خیال دا د پاکستان او د دې وخت سره سره تعلق لري چې یاره 28 ترمیم را روان دی، نو دی کې څه دي او د دا ضرورت ولې محسوسیږي. سنگرخان صاحب څو پورې چې پارلیمان دی نو دا یو بلډینګ ضرور دی، خو دا د 25 کروڑ عوام یو نماینده فورم دی، او په دغه فورم کې د عوامو د ادارو فیصلې کیږي، د هغې د مستقبل فیصلې کیږي. او کله چې حکومت محسوس کړي چې یاره موږ داسې قانون سازي وکړو چې دې کې عوامو ته ریلیف ملو شي، دې کې ادارې مضبوطې شي، نو بیا هغوی پارلیمان ته رجوع وکړي چې کوم پارلیمان کې د ملک د 25 کروڑ عوامو نمایندگان ناست وي، هغه حکومت سره وي، هغه اتحادي جماعتونو سره یا هغه اپوزیشن کې وي، نو د هغوی په مشاورت سره بیا داسې قانون سازي وشي چې هغه د قانون یو حصه جوړه شي او په هغې باندې دا ملک روان وي. او دې لحاظ سره 28 ترمیم خبره روانه ده چې 28 ترمیم را روان دی. که پارلیمان وي، جمهوریت وي او پارلیماني نظام وي، نو 28 وي نه 29 به هم راځي، 30 به هم راځي، او داسې دا ترامیم به راځي. او کوم ځای کوم چې ګیپس ډیفیشنسي ایډنټیفای کوي حکومت، نو د هغې د ریمو کېدو دپاره به پارلیمان ته رجوع کوي، او پارلیمان کې به بیا د قانون سازۍ دپاره دوی خبرې کوي. اوس به راشو موږ 28 ترمیم ته چې آیا دې کې څه دي، نو دې شیز باندې زه لږ شانته اتفاق نه لرم. خبرې روانې دي، حکومت هم روان دی، میډیا هم روانه ده چې یاره دې کې د عمر د ووټر عمر به ډسکس کېږي، NFC ایوارډ به ډسکس کېږي، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام به ډسکس کېږي. بالکل دا ټول شیزونه دې باندې ډسکشن روان دی، خو د اوسه پورې چې زه تاسو سره ناست یم نو داسې جی ډسکشن په چېرته روان دی؟ دې کې کلم چې کابینټ میټینګ وي نو په هغې کې هم ډسکشن کېږي. په کابینټ کې به کېږي لکه ګوره جی، لکه انډیویجول ډسکشن هم پې کېږي، په ټاک شو کې هم ډسکشن کېږي، وزیران چې په خپل منځ کې کېني هغې باندې ډسکشن کېږي، پارلیمان کې هم ډسکشن کېږي. خو د 28 ترمیم چې مسوده ده کومه اوسه پورې هغه لا مخې ته نه ده راغلې چې هغې مسوده کې څه دي. کله چې مسوده مخې ته راغله نو هغه به with the support, with the consensus, with the support of the allies جماعتې به هم راځي مخې ته، او دا به د شپې په تیاره کې نه، دا به د ورځې په رڼا کې وي. خو کوم ترامیم چې کېږي، کوم قانون سازۍ چې کېږي، نو هغه
کله چې اتحادي حکومت وي هغې کې د هغې سره په هغې ډسکشن کیږي او په دروازه کې بعد دننه دروازه باندې د ټول اتحادي جماعتونو په هغې باندې بحث کیږي. کله چې هغوی په یو شک وار په هغې متفق شي د هغې نه پس هغوی پارلمان ته راوړي، پارلمان کې بیا ډیبیټس کیږي او هغه بیل بیا پاس کیږي او هغه د قانون حصه جوړوي. صحیح. سینیټر صاحب کله چې یو امندمنت پاس کیږي نو د هغې پروسیجر دا دی چې یو ډراپ په تیار شي، هغه په کابینټ ته راشي، کابینټ کې په هغې باندې ډسکشن وشي، څه به ترې ریموو شي، څه به پکې انکلوډ شي، څه به ایکسپټ شي، د هغې نه بعد هغه بیا پارلیمنٹ ته راشي، په هغې باندې ډیبیټ وشي، د هغې نه بعد بیا پاس شي، هغه بیا سینټ ته لاړ شي، د نیشنل اسمبلی نه سینټ ته پاس شي، یو پوره پروسیجر فالو شي. 18 کنسټیټیوشنل امندمنټ 18 همدغه طریقې سره شوی دی. خو چې کله یو آئیني ترمیم په څو لمحې مخکې راشي، منسټر ته نه وي پته، ایډوایزر ته نه وي پته، ایون چې لا منسټر ته نه وي پته او هغه امندمنټ پاس شي، دې ته به څنګه ګورئ؟ سنگرخان صاحب دا سوال تقریبا نن سبا په ټاک شوز کې دا یو پروپیګنډا روانه ده چې بیرمن تنګي ته غریب ته څه پته لګي او رانا ثنا الله صاحب ته څه پته لګي او اعظم تارړ صاحب پته لګي، دوی ته خو تیار رو ډراپ راځي او دوی ته دستخط کوي او دا بل پاس کېږي. داسې نه ده. دا یو جمهوري نظام دی، یو ډیموکریټک پروسس دی، یو پارلماني نظام دی. دې کې د مسلم لیگ نون سره سره نور سیاسي جماعتونه دي، قوتونه دي. کولیشن ګورنمنت کله چې ډراپ تیار شو نو هغه ډراپ تیاری حکومت او د هغې جماعتونه، خو هغې کې که پرس که هغه صرف حکومتي جماعت هم تیار کړي نو هغه ډراپ بیا ډسکس کیږي په میټینګز کې، د هغې دپاره کمیټې جوړېږي، کابینټ کې به ډسکشن کیږي، کابینټ کې پې کېږي او بیا د هغې دپاره کمیټې جوړېږي چې هغه نور جماعتونو سره په هغې ډسکشن وشي. څو پورې چې ستا اتحادي جماعتونو په هغې از وازم متفق نه وي نو هغه پارلمان ته نه ځي، هغه نیشنل اسمبلی ته نه ځي یا سینټ ته نه ځي. دا یو پروپیګنډا ده چیرې دا تیار ډراپ راځي دوی ته دستخط کوي، داسې بالکل نه ده، ځکه چې دا یو سیاسي دې وخت کې یو پارلماني نظام چلیږي، یو جمهوري نظام دی، یو الیکټډ ګورنمنټ دی او د هغوی دا یو مورل پولیټیکل پروفیشنل ریسپانسیبیلیټي ده چې هغوی د یو ښه قانون سازۍ دپاره ټول جماعتونه اعتماد کې والي او هغې باندې ډیبیټز وشي او د هغې نه پس که هغه پاس شو چې دا د قانون یو حصه جوړ شي. زه تاسو ته زه یو خبره تاسو ته کوم سنګر خان پوره جي پی ټی آی څه وایي؟ که پی ټی آی فرض که مثال په طور حکومت یو ډراپ جوړ کړي دا موږ جوړ کوي نه دا تاسو نه یې جوړ کړی، موږ وایي دا ما جوړ کړی دی یا بل چا جوړ کړی، راځه کښېنه ما سره، ته د دې آئین د دې پارلمان یو حصه یې، ته په دې ما سره ډایلاګز وکړه، په دې باندې ډیبیټز وکړه، دې کې چې کوم ښه شیز دی هغه د ملک لپاره اپنو کړه، چې کوم غلط دی هغه ریمو کړه، ته ما سره کښېنې نه، ته احتجاج کې، ته په دې بحث نه کې، ته هغه سټډي کې نه. نو کله چې ته نه سټډي کې نو ته ما ته تاته هم پته نه لګي، ما ته ځکه پته لګي چې زه هغه سټډي کوم او زه ګورم د ملک او د ملت لپاره کوم شي څه دی. خو ستا دپاره دا دی چې ته کله مته چې ترمیم پیښ شي هغې کاپیانې وشلې ناربازي وکړې نه ته سټډي کې او نه تا پته لګي، نو بیا هغه سوچ ستا دا دی چې یاره دوی مې ریپورټ کړی لحاظه داسې نه. ٹھیک. پیپل پارټي وایي چې د ریورسل آف 18 constitutional amendment is a red line for us. هغوی وایي چې کله هم دا کراس کېږي نو زمونږ ریډ لاین کراس کېږي. پیپل پارټي چې ده نو هغه د مسلم لیګ نون یا د فیډرل ګورنمنټ د وفاقي حکومت یو کولیشن ورته مونږ ویلی شو چې کولیشن کې دي، سپورټ دی، حمایفته جماعت دی. چې تاسو د هغوی ریډ لاین کله چیړئ سم خیال دی په دغسې امینډمنټ باندې به کابینټ کې په پارلیمنټ کې بحث وشي؟ سنگر خان صاحب څو پورې چې د 18 امینډمنټ تعلق دی نو نو ډاوټ چې دا د ټولو جماعتونو کنسنسس یو تحفه ده چې د ملک لی ورکړی. At that time I was a part of Pakistan People's Party. Now I am the worker of Pakistan Muslim League Noon. خو خبره سنگر خان صاحب دا ده چې دا په یو قانون کې نشته چې خوب سي خوبتر په تلاش کې ته یې او تا ته د په یو قانون سازۍ کې کمزوري راشي او هغه ته وایي چې نه دا خو یو تحفه ده او دا زما ریډ لاین دی دا به نه کراس کوي. لہذا دوراندیش خلک او سیاسي خلک هغوی له سوچ پکار دی چې دا امینډمنټ ما کړی دی، ما دا قانون سازي کړې ده، دا کریډټ ما ته ځي. خو که د دې اوسني وخت مناسبت سره په دې کې څه چینجز راځي
for the sake of the needy people of the country, for the sake of institution, for the sake of country, for the sake of security forces, for the sake of پاک فوج زما په خیال باندې لچک پیدا کول پکار دي چې زه د دې نه د انا مسله جوړه نه کوم بلکې د ملک او د قوم او د ملت لپاره او د پاکستان د بقا او د سالمیت لپاره که چیرې پرس که پارلیمان میں سوسی چیر دې کې دي څه ترامیم راشي نو دې کې څه حرج نشته. صحیح. Let's set aside this topic, the 28th constitutional amendment for a while. The 18th constitutional amendment کې تاسو چې کوم ځای کې چرته کې خامېنې وي تاسو په خیال باندې څه خامېنې پکې شته؟ ګوره چې زه تاسو ته دې کې یو خبره کوم چې 18 امندمنټس کې هیلث او ایجوکیشن زما په خیال باندې داسې شیزونه دي چې نن ارس ډیمیج شو all over the country. all over the country. دا زما خپل مې به چې زه غلط یم دا په یو ښه نیت شوی دی په دې باندې ټول جماعتونه متفق شوي دي دا نه چې هلته کې په دې کمیټې کې داسې کسان نه چې هغوی نه پوهېدل هغه زمانه ډېر سینیر پارلیمنټیرین دي هغوی د دې ملک لپاره ډېرې قربانۍ دي رضا رباني شانتي کسان خو خبره صرف دا ده چې زما خپل انډیویجول سوچ دا دی چې څه شیزونه داسې دي چې هغه مرکز سره پرېښودل پکار وو نن زمونږ خیبر پښتونخوا کې هیلث که فرض که دا صوبې سره نو داسې به نه وه نن ایجوکیشن دلته تباه شو داسې به نه وه د سن الته پیپل پارټي حکومت دی هغې د هیلث او د ایجوکیشن نه مطمئن یې زه چې سن کې د هیلث کې څه هغوی داسې کارنامې کړي دي چې هغه اپریشیبل دي او هغه زه اپریشیټ کوم خو اوورال زما سوچ دا دی چې په 18 امندمنټ کې څه خبرې داسې دي چې هغه د وخت ضرورت تا دی چې هغې باندې د ډیبیټز وشي او که چیرې ان کیس په هغې متفق کېږي نو پکار دی چې هغه دی هم د قانوني صحیح تاسو وایئ چې ایجوکیشن او هیلث دا مرکز له ورکول پکار دی زما په خیال چې په دې باندې پولیټیکل پارټیز ته دونه ابجیکشن اعتراض نشته بل څه تاسو ته څه داسې ښکاري چې د هغې نه مرکز ته یا څه خاص خلکو ته په اعتراض شته ګوره چې اپټر د 18 امندمنټ تاسو وګورئ که نه چې زمونږ د صوبې وسایل چې کوم دي دا مونږ ته میلو دي زمونږ وار اټر کې 800 ارب روپۍ مونږ ته میلو دي ستا په ټرایب بیلټ کې یو تانه سټینټن ده ستا پولیس سره ګاډي شته ستا پولیس سره صحیح اسلحه شته ستا پولیس سره خو اسلحه دلته په پېښور او په چارسده کې هم نشته سر جی I'm not talking about only the tribal belt I'm talking about the خیبر پښتونخوا زه د 18 امندمنټ نه پس چې زما کوم دولت د دې صوبې وسایل نن آیا هغه د مجرم قید 804 د رهایه نظر نشو نن هغه د سیم خیبر پښتونخوا چې یو سیاسي نابالغه یو سیاسي غل یو کرپټ یو نو سرباز چیف منسٹر د عیاشو نظر نشو آیا د اقرب فروری د کرپشن بازار گرم نه دی نو زه دا نه وایم چې 18 امندمنټ یو تحفه ده د ملک ته د ټولو جماعتونو په کنسنسس په خوشحالۍ میلو ده خو که په هغې کې څه داسې خبرې وي او هغې باندې ډیبیټ زو چې نو دې کې هم خرج نشته موږ به دا د خپل لایف د پولیټیکل لایف ریډ لاین نه جوړو ټیک جی پارلیمنٹ وی د پارلیمنٹ بنیادی مقصد لیجسلیشن دی ای کې قانون سازی کیږي تاسو سره اتفاق کوم تاسو وایئ چې لا اینڈ آرډر چې کوم سبجیکټ دی صوبې ته ورکړلی شوی دا د مرکز ته لاړ شي او هغه که موږ وګورو په دې خبرو شي په دې خبرو شي دا دې وکتلی شي چې یاره 18 امندمنټ نه پس دې صوبې ته څونه دولت پر شو چېرته خرچه شو که زما پرس که پنجاب ته تللی دی نو پنجاب کې نن تا سی ایم دا شو کولی شي چې ما ته د 18 امندمنټ نه پس زما دا وسایل دي ما دلته خرچه کړل سند به تا ته څه خو بلوچستان به خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې آیا ستا ته نن سیم سهیل دا خولی شي چې ما ته د 18 امندمنټ نه پس څه میلو دي تاسو نه زه سوال کوم چې کله د ده په 2013 په 2014 په یو سوات یو ضمني الیکشن و د ډاکټر حیدر په پرېښودې شوي د باندې هلته یو سیټ پرېښی و او په هغې باندې عمران د 350 ډیم اعلان وکړو او 350 ډیم کې هغه د ووی چې یاره 350 ډیمونه به جوړوم او ناټ سمال نه هغه ډیم یاد کړو چې 350 ډیمونه به جوړوم او زه به دونه بجلی پیدا کوم چې پاکستان ته نه زه به ته دی نه د دې ډیم نه بار دنیا ته بجلی ورکوم لیکن هغه ته دا پته نه چې دې ته جنن دی وایي دې ته څه وایي دې ته جرندې موږ وایو هغه اپنی مدد آپ باندې خلک راغونډېږي او کلي هغه په اوبو باندې یو چکې جوړي هغې نه یو څو کسانو ته بجلي ورکوي هغې ته هغې نه ایشین ډیولپمنټ بینک نه هغه اربونو روپۍ قرضه واخېسته نن تاسو ما ته وښایئ چې 350 ډیم څه شو
هغه دولت څه شو، هغه قرضه څه شوه، دا ټولې خبرې چې دي موږ په دې باندې کوو چې یاره د 18 امینډمنټ کې په دې باندې بالکل بحث وشي او که چېرې داسې واړه شیزونه په دې کې وي چې هغه د قوم پیسه ضایع کېږي، د ملک پیسه ضایع کېږي، سیکیورټي فورسز چې دی هغه ډیمیج کېږي، نو په هغې که ډیبیټز وشي او متفق شي نو ښه خبره. صحیح. د هغې نه علاوه NFC ایوارډ باندې ډېره خبره زیرې گردش ده چې په هغې کې به څه چینجز متوقع دي په 28 کانسټیټیوشنل امینډمنټ کې. اوس موجوده وخت د صوبو حصه چې ده نو هغه 57.5% ده او د وفاق هغه 42.5% ده. ظاهره خبره د صوبو هغه ډېره ده، وفاق سره وسایل نشته. که فرض کا په دې باندې بحث کیږي او د وفاق شیر زیاتیږي په NFC ایوارډ کې، نو پیپل پارټي خو به نه مني. سم خیال دی چې په مشاورت سره به پاس شي کانسټیټیوشنل امینډمنټ؟ ګوره جی د میا محمد نواز شریف صاحب، د میا پرایم منسټر میا محمد شهباز شریف صاحب او د مسلم لیگ نون حکومت چېرته هم داسې کردار نه دی پاتې شوی چې هغه خپل اتحادي جماعتونه خفه کړي او یا وداوټ دیر کنسنسس هغه یو بل پاس کړي. دا ممکنه نه ده. که پرس که په بېنظیر کپ سپورټ پروګرام باندې خبره کیږي، که په NFC ایوارډ باندې خبره کیږي، نو دا به وذ د سپورټ اف د پاکستان پیپلز پارټي خبرې او تم که فرض کا هغوی نه مني نو بیا ګوره جی که هغوی نه مني نو دا ممکنه نه ده چې موږ یو شی د سیاست نظر موږ کوم حکومت چې کامیابی طرف ته روان دی، په ټوله دنیا باندې حکمرانی کوي، نن ستا پاک فوج ته خلک سلوټ کوي، نن ستا وزیر اعظم په ټوله دنیا کې هغه کردار ریکګنایز کیږي، نو موږ هیڅکله داسې نشو کولی چې موږ اتحادي جماعتونه خفه کړو، موږ یو قدم اوچتو، بلکې زموږ به اخره پورې دا کوشش وي چې د ملک دپاره، د ادارو دپاره او د عوامو دپاره موږ کومه قانون سازي کوو چې هغې کې د اپوزي د اتحادي جماعتونو مرضي او د هغوی اتحاد شامل وي. صحیح. د هغې نه علاوه په دغه 28 د ایکسپیکټډ امینډمنټ کې ترمیم کې د نیو پروونسز هم خبره کیږي چې یاره که ظاهره خبره ده په نیو پروونسز باندې پنجاب ته هم اعتراض شته، ساوث پنجاب باندې دغه شانته کسن ته پې هم اعتراض دی، پاکستان تحریک انصاف ته پې ایز سچ اعتراض نشته ځکه چې دوی د هریپور لپاره الریډي دغه کړې ده. نو سم خیال دی چې په دې شک باندې به څه کنسنسس وشي؟ زه همیشه ایز ا پارلیمنټیرین ایز ا پولیټیکل ورکر زه د حق یم چې کوم که فرض که بیرمن تنګي په ذهن کې یو شی وي نو هغه دې په دې دغه ډراپ کې واچوي، په هغې ډیبیټز وشي او په هغې ډیبیټز نه پس که چېرې فرض که محسوسه شو چې د دې نوې صوبې ضرورت شته نو جوړه دي شي. د هغې وجه دا ده چې زه که فرض که په ګراونډ باندې یو سوچ کوم نو ما خو تاسو ته ویل تاسو زما دواړه یو پیچ باندې یو چې پارلیمان د دې دپاره دی چې طریق قانون سازي وشي. او که تاسو ته یاد وي د 2008 نه والا 13 پورې پاکستان پیپلز پارټي او د اتحادي جماعتونو حکومت و، دا تاریخ چې دی نو دا په دې کې یادېږي چې په دې ټینور کې د ټول نه زیات قانون سازي شوې ده. دا به تاسو ته یاد وي. اوس هغه قانون سازي ورو ورو ریورس نو لحاظ موږ دا ویو چې ګوره جي د 2008 او 13 دپاره هغه ځای فټ و، نن خو 2026 دی که نه. نو که موږ فرض کړو 2008 قانون سازي ته په 2026 کې په هغه نظر ګورو چې حالات بدلیږي، سوچ بدلیږي، بیانیه بدلیږي، د پوره بیلټ حالات بدلیږي، د جنگ حالات بدلیږي، د ملکونو سره د تعلقاتو حالات بدلیږي. نو که چېرې ته په 2008 په ترمیم باندې ناست یو جون تیرې یو کانټ نو ا سنګل سټیپ، ته به اټومیټیکلی د خپل پارلیمان نه داسې فیصلې روچتې چې هغه ستا د ملک او د عوامو لپاره بهتر وي. صحیح. یو سوال دی نه دا پیدا کېږي چې په نیو پروونسز باندې مسلم لیگ نون ته هم که اعتراض پې نشته خو خوشحاله پې هم نه دي کوي هم نو داسې د زړه د پاسه به یې کوي، دا امینډمنټ به یې کوي څوک دي؟ زه چې تاسو ته یو خبر کوم، ما خو تاسو ته چې څو پر ډراپ نه تیار شوي نو مته یو کانټ سې چې یاره دې کې دا چیزونه دي. زه بارها دا خبره کوم، ما بیګا ټاک شوز باندې کړي دي، زه خپل ویلاګس کې کومه چې کله ډراپ تیار شي نو هغې کې به هر سړی بیا کټګوریکلي خبره کولی چې دې کې دا شک دي، په دې باندې به خبره کېږي. خو زه بیا هم یو خبره تاسو ته کومه چې هر هغه شی چې کوم مخې ته رالو او په هغې ټول اتحادي جماعتونه متفق شو، دا به د قانون حصه جوړیږي، ادروایز نه. صحیح. سینیټر صاحب دلته کې د دې ملک یو تاریخ ته تاسو چونکې هغه پریکټیکل پولیټیشن یې زمانه په ډېر ښه پوهېږئ، دلته کې چې کله سیزونه کېږي نو هغې نه مخکې په میډیا کې یو نریټیو د بلډ اپ کېدو کوشش شروع شي، خبرې ورو ریاکشن کتلی کېږي چې په دې باندې عوامي ریاکشن څه دی، سیول سوسایټي ریاکشن څه دی، په دې باندې پارلیمنټیرینز ریاکشن څه دی. نو که وګورو دا هم د هغې یو کړی ښکاري چې د مخکې نه داسې څیزونه
ورو شیپ کیږي ریاکشن کتلی کیږي داسې خو نه ده چې ریاکشن کتلی کیږي او بعد به بیا بل راځي کله چې سنگر خان فیک سوشل میډیا راغلی د پی ټی آی نو په دې ملک مین سټریم میډیا کې زه چې تاسو ته راځم کله چې فیک سوشل میډیا راغلی ده او کله چې فیک یوټیوبرز راغلي دي او کله چې د پی ټی آی هغه خلک راغلي چې فیک یوټیوبر څه مطلب دی فیک یوټیوبر چې هغه د پاکستان خلاف نه په بار دنیا کې ناست دي او مته چې کوم د پاکستان او د پاکستان خلاف یو سازش دي تاسو پیژنې زه نومونه نه علم ادروایز په سکرین باندې د روزانه هغوی خپل ویلاګس کله چې زمونږ د پی ټی آی طالبان رژیم او د انډیا سوشل میډیا په یو پیج باندې راغلی ده نو دا پرابلم کریټ شوی دی اوس تاسو ته یو خبره کوم کله چې کېټیکر حکومت راته په 2024 کې نو په میډیا کې دا نه ویل چې کېټیکر وزیر اعظم څوک دی ناراضي راضي ناراضي زمانه به هر وخت تاسو کې د ما چې وخت راشي وزیر اعظم بم راشي چې وخت راشي کېټیکر حکومت هم جوړ شي چې وخت راشي هغه کېټیکر حکومت په الیکشن هم وکړي او چې وخت راشي بل حکومت هم راشي او هغه ټول پروسس رااله نه د حکومت راغی دا غن لازم کار روان نو زما په خیال باندې کچري پرس کا مثال په تور باندې د اسمان په سر اوچتي کنه نو دې لپاره نه اوچتي پازیټیو سوچ نه دی ا پرابلم کریټ کوي ام حکومت بدنامي هغه عوام مسګایډ کوي او زه دا یو خبره کوم چې اوس عوام په دې پوه شو چې را رښتیا سي دي دروغ سي دي ځکه چې پرون هم د یو نالایقه وزیر اعلی نه یو سوال کیږي په اسلام آباد کې چې بې د صوبې خلک او د دهشتګردي او ته وی د یو سوال اجازت نه در کوم که ته زمانه سوال د مجرم قید 804 کې در کوم ادروایز نه جواب در کوم